السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو دا وخت تاسو ته مونږ یو ځل بیا د شعر و شعر ادب چې کوم پروګرام دی پښتون لیکوال په دا کې هرکلی ویو نن مونږ د ضلع خیبر د ملاګورې سیمې طرف ته راغلي یو چېرته چې یو د ملاګورې د سیمې د خیبر د سیمې یو ځلنده ستوری د مونږ سره دی منظر فریادي صاحب منظر فریادي صاحب سره مونږ د ژوند د شعر د ادب د کلام او د چې کومې مشاعرې شوي دي په ژوند کې د کمو هستیو سره ناستی پاستی شوی دی پخواني شاعران او اوسني شاعرانو کې څومره فرق دی په دغو ټولو باندې خبرې کوو خو هغه مخکې تاسو ته زه دومره وایم چې منظر فریادي صاحب وایي چې پرېمه دی اشنا ته څه ویل غواړمه پرېمه دی اشنا ته څه ویل غواړمه ډک ارماني زړه ورته ښودل غواړمه بل د دې د پښتو په نصاب کې یو شعر شامل و چې ما په شمول ډیرو هلکانو ویلی وي یو نظم و نه چې ډلې ډلې ماشومان وي سحر سکول ته روان هر یو خپله بسته ترخ کې وي نیولي پهلوان وایي شابه مورې زرکه چای راواخله شتابان داسې نه چې شي ناوخته شي خفه مې استادان نو بیا په سر ورته مور لاس کېږدي وایي زه خدای په امان خدای دې لوی که راته زویه او شه خفه د غلیمان که نه نو بیا بهر د خپله کوره کړي راجمع خپل دوستان او دا و د په شمول باندې چې ګڼ شمېر څومره نظمونه دوی لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي غزلې لیکلي دي د دې دپاره موږ د خپل هغه نه راغلي یو د ملاګورو دغه سیمې ته دی په حجره کې موجود یو فریادي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی خیر اوسه مهرباني فریادي صاحب د پښتون ټي وي مینوال غواړي چې موږ سره د علاقې د سیمې مشران کشران واړه څومره شاعران وي د علاقې دا یو قسم له ترجمان دي د پښتو ژبې دې ته څه ویل غواړي تاسو ستاسو ډېره مننه تاسو تکلیف وکړو رالی او زه خو پیدایشي شاعر یم چې په ښه بد پوه شوی یم ما شعر شروع کړی دی او تر دې دمه پورې شکر دی روان یو او د ملاګور ادبي ټولنه کې قیوته نه وه زما خو بیا دومره شاخونه یې کړي دي چې هغې کې رنګ ګلونه پیدا شوي دي او دا ما سره چې کوم ناست کسان دي نو اوس زه په فخر سره دا ویلی شم چې لالنواز کاروان چې کوم دی زما په لار روان دی روماني شاعر دی او رومان کې به صرف محبت وي په دنیا کې موږ محبت خورو نفرت ورکوو او بل را سره ایوان چې کوم دی نو الفت دی چې موږ د سټیج بادشاه دی بس موږ ته یې درې کسو باندې ټوله مشاعره روانه ده انشاءالله ډېره زبردسته فریادي صاحب د موږ کتونکي وي بالکل په زړه کې دا خبره راغلې وي چې منظور فریادي صاحب څوک دی پیشه یې څه و د څومره وخت نه په دغه کې دی او شعر و ادب کومو سیمو ته رسولی دی او څومره شاعران یې په علاقه کې پیدا کړي دي لږ مختصر لفظونو کې موږ کتونکي ته وایي ښه زه د ملاګورو صوبیدار ارباب شاه زوی یم تعلیمي لحاظ سره د ما ډیټ اف برث چې کوم دی نو 3 اپریل سن 44 دی او ما په دې کال کې 2019 کې ما 75 سالګره دغه لحاظ سره منا وکړه په 3 اپریل باندې تیر شوي باندې پرایمري سکول مې کلی کې ویلی دی لویر میډل مې بیا په پیندیلن کې ویلی دی 2 جماعته او بیا اووم اتم نهم د لسم دپاره په جمرود های سکول ته لاړم هغلته چې لاړم زما دې ځای نه شاعري سټارټ وه د ملاګورو نه د پرایمرۍ نه مې سټارټ وه خو چې هلته لاړم نو هلته ما سره په کلاس کې ساحر په یو بینچ ناست و او خیبر را سره په وروسته کلاس کې و چې زه په اتم کې وم نه په اووم کې و داسې غالبا یو کلاس نو دغې وجې نه بیا د ما هغلته غزل سټارټ شو
کني ما به دا مصریزي او لوبیا او دا به مې لیکلي ځکه چې زموږ په حجره کې به رباب او منګی غږېده دا وجه وه چې هغه د موسیقۍ سره زما شوق و او هغې په لحاظ سره ما به دا څیزونه جوړولو نو ما ابتدا د مصرو نه کړې ده د لوبو نه مې کړې ده منظر فریادي صاحب چې کم دی د فریادي صاحب په باندې هم یو څه خبرې بیا وروسته کوو خو تاسو ته زه ویم کتونکو چې یو مشهور غزل چې کوم وایي د ټول عمر به ستایمه ټول عمر به د ستایمه ټول عمر به د ستایمه خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستایمه او مخکې ویې چې پروا نشته پروا نشته زما په زندګۍ د پوره نشي پروا نشته زما په زندګۍ د پوره نشي یو داسې نامعلومه واده راکړه چې پې پایمه ټول عمر به د ستایمه ټول عمر به د ستایمه منظر فریادي صاحب طرف ته راځو منظر فریادي صاحب د مونږ کتونکو ته یو داسې روماني غزل یا داسې یو کم شعرونه وي چې خوند ترې واخلي دغه زما دا کاروان په دې خوښه ده چې دیم ترنم شاعر دی که نه نو زما دغه مجبوریم دی چې کله کله زه پکې وران شم په ترنم باندې که نه وته ماته ماته ګوره زه به تاته ګورم مته دنیا ته ګوره نه بس د دنیا ته ګورم نو ړندې شه زما سترګې چې د بل مخ ته به ګوري ړندې شه زما سترګې چې د بل مخ ته به ګوري و چې ته زما سره یې زه به سله چاته ګورم کاروان به وي و چې ته زما سره یې زه به سله چاته ګورم و ته ماته ګوره زه به تاته ګورم یو ځل بیا چې ړندې شه زما سترګې ړندې شه زما سترګې چې د بل مخ ته به ګوري ړندې شه زما سترګې چې د بل مخ ته به ګوري و چې ته زما سره یې زه به سله چاته ګورم ته ماته ګوره زه به تاته ګورم او کال مخکې دې ویلي وو سبا له به راځمه کال مخکې دې ویلي وو سبا له به راځم و جانانه زه خو هره ورځ د ستا سبا ته ګورم و جانانه زه خو هره ورځ د ستا سبا ته ګورم و ته ماته ګوره زه به تاته ګورم مختصر بیا کو او په دغه تما کدي اوې چې راستون شه په دغه تما کدي اوې چې راستون و منظر فریاد زکه شاته ګورم منظر فریاد زکه شاته ګورم و ته ماته ګوره زه به تاته ګورم ډېر زبردست ډېر ښکلی منظر فریادي صاحب درته وایي چې تاسو ټول نه مشهور چې کوم غزل سندره یا چې کوم نظم وي هغه چې په لر او بره پښتونخوا کې شوی وي داسې کوم یو ما اول غزل په 1965 کې د 65 کې یو مشاعره و په تنګي کې د واوا خان په حجره کې هغه ته یوه طرحه راکړه او په هغه طرحه ما غزل ولیکه او بیا مې هلته وامراوه هغه دومره هیټ شو چې نن هم د احمد خان مرحوم په آواز باندې غږېږي ما چې څه لیدلي هغه تا کله لیدلي دي وغلی شناسه ما د مینې شراب څښلي دي ما چې څه لیدلي هغه تا کله لیدلي دي غلی شناسه ما د مینې شراب څښلي دي هر خوا مجبوري ده نه درتلی شم نه مې صبر شي و ارخوا مجبوری ده نه درتلی شم نه مې صبر شي خپې مې د پښتو په زنځیرونو کې تړلي دي خپې مې د پښتو په زنځیرونو کې تړلي دي غلی شه ناصحه ما د مینې شراب څښلي دي هر خوا مجبوري ده نه درتلی شم نه مې صبر شي هر خوا مجبوری ده نه درتلی شم نه مې صبر شي وخت مې د پښتو په زنځیرونو کې تړلي دي نو غلی شه ناصحه ما د مینې شراب څښلي دي خدای شته زما زړه ولته نه هېڅ کله بدېږي نه
خدای شته زما زړه له تا نه ایست و هر څو رقیبانو که په ما سوي سنډلې دي نو غلی شه ناستې هما د مینې شراب څښلې دي او سلا دروغ وای چې له تا نه هېڅ خبر نه یم کاروان صاحب وصله دروغ وای چې له تا نه هېڅ خبر نه یم و چغې د منظر خو تر اسمانه رسېدلې دي نو غلی شه ناستې هما د مینې شراب څښلې و چغې د منظر خو تر اسمانه رسېدلې دي غلی شه ناستې هما د مینې شراب څښلې دي ډېر ښکلی ډېر زبردست او ډېره مزه یې وکړه چې هر خوا مجبوري ده نه درتلی شم نه مې صبر شي هر خوا مجبوري ده نه درتلی شم نه مې صبر شي او خپې مې د پښتو په زنځیرونو کې تړلي مرمخې زه چې تا ته منظر فریادي ګورم مرمخې زه چې تا ته منظر فریادي ګور نو د واورې په شان ورو ویلې کېږي زما زړه و د واورې په شان ورو ویلې کېږي زما زړه او وړوکی دی ماشوم دی نه پوهېږي زما زړه همداسې دا یو شعر باندې ما ته داد راکړی دی زه پرې فخر کوم د پښتون ټي وي مینوالو د موږ پروګرام چې کوم دی پښتون لیکوال دوام لري د وړې غونډې د مینه پس واپس راځو چېرته السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم پروګرام دی د پښتون لیکوال او موږ سره نن میلمه دی د ضلع خیبر یو دروند زرنده ستوری منظر فریادي صاحب منظر فریادي صاحب یایي چې سله دروغ وایي چې د تا نه هېڅ خبر نه یم سله دروغ وایي چې د تا نه هېڅ خبر نه یم او چغې د منظر خو تر اسمانه رسېدلې دي منظر صاحب تاسو کتابونه څومره لیکلي دي موږ مینوالو ته که دا خبره په ګوته وکړو او د څومره پاتې دي چاپ کولو ته یو 12 به ما لیکلي دغه شان ماشاءالله او څه مې هغونه مې انتخاب راخیستو او اوس اخر کې د کاروان صاحب دوی په مرسته سره یادګار دلکش یادګار ما دغه که چاپ که اوس را روان چې کوم دی نو دلکش اعزازي نمبر دا اوس په پریس کې دی په دې میاشت کې به راوځي او 2020 نه بیا سټارټو جنوري نه انشاءالله اعزازي نمبر په دې دی چې ماله دوی محکمه تعلیم دا اعزاز راکړی چې زما په نوم یې په ګورنمنټ سیکنډري سکول کې لایبرري کولاو کړه ها ماشاءالله او نو دا یو غټ کار کړی دی چې زما ټول کتابونه مغه سره دي او په زما په نوم راځي نو هلته به یو ټوله کمره او ټول هر څه ورته حواله کړي و ټول عمر به دا ستایم ټول عمر به دې ستایم خو دومره راته وایه جانانه چې د ستایم پروا نشته زما په زندګۍ دې پوره نشي پروا نشته زما په زندګۍ دې پوره نشي خو یوه داسې نامعلومه واده راکړه چې پې پایم ټول عمر به دا ستایم او ټول عمر به دې ستایم یو طرف پورې مخانده جانانه خفه کېږم یو طرف پورې مخانده جانانه خفه کېږم منظر فریادي خیر دی که د خلکو د خندا یم منظر فریادي خیر دی که د خلکو د خندا یم ټول عمر به دا ستایم او ټول عمر به دې ستایم خو دومره راته وایه جانانه چې د ستایم بل داسې تپوس م کولو د اوسني هلکانو جینکۍ چې کوم قسم هغه خوښوي نظم یا غزل تاسو نوي هغه باندې څه لیک شته داسې رومانوي ټایپ چې کوم یاره نوي خو به زما ټول دغه ادبي او دغه ولغې اوس په دې عمر کې خو به زه خامخا دغه به لیکم پکې تصوف هم راشي پکې نور داسې اسلام کې لکه اوس ما ته وایي خوب کړه و ما ته وایي خوب کړه څه د ورځې څه د شپې او خپله نه د ورځې خوب کوي او نه د شپې نو په دې باندې پوره یو دغه دی که نه نو دا اوس پته نه لګي زما خو دغه اصل دی که نه او
ضرورت نشته چې په ما د هر انسان پوهیږي و زما په مینا یو الله او بل جانان پوهیږي. نو په دې باندې دا یو شعر ما دی پرویز چې په دې پوره غزل لیکه نه. ډېره مننه. دا اوسني چې کوم لیکوالان دي د ځوان دغو ته کوم داسې نصیحت په توګه کومه خبره ورسره شیر کول غواړئ؟ بد دیو ته خدای چې ادب چې کوم دی که نه دا د ادب ذخیره ده. نو ادبي داسې خبره کوو چې تاسو په کور کې هم کولی شئ چې نشر کېږي چې ستاسو کور خلک یې اورېدی شي. او دا په تاسو متاسې دا د وقتي خبرې دي خو دا بازاري خبرې دي. منظر فریادي صاحب تاسو نه یو جهان مننه چې موږ له وخت راکړو د موږ د پښتون ټي وي مینوالو ته په اخره کې یو داسې نظم یا غزل چې هغه تاسو ټولو نه زیات خوښ وي. یاره زما خو به هر یو غزل داسې ښه چې هغه وخت سره به مې خوښي بیا مې نه وي خوښه. خو د ستاسو د هغه نه مخکې ډېره مننه ښه چې تاسو موږ په ژوندو کې حساب کړو ځکه چې دا داسې وختونه کله راځي. ستاسو یو جهان مننه. خو زه به دا یم چې تل راتله پې کېږي هغه لاره تازه کېږي نو په تلو راتلو به مینه زمونږ یاره تازه کېږي. خو چې تله راتله پې کېږي هغه لاره تازه کېږي. په یاره چې واده وکړي یو باره یې کړې ماته په یاره چې واده وکړي یو باره یې کړې ماته نو په تېره به هم دغه یاره باره تازه کېږي. په تېره به هم دغه یاره باره تازه کېږي. و په میاشتو یاره چې مې نه کوي پوښتنه په میاشتو یاره چې مې نه کوي پوښتنه نو په داسې خو مې صبر هم قراره تازه کېږي. په داسې خو مې صبر هم قراره تازه کېږي. د یوه زړه مې د بل زړه لیوني ته داسې ووې د یوه زړه مې د بل زړه لیوني ته داسې ووې و پاګل به شي جانان خو وار د واره تازه کېږي. پاګل به شي جانان خو وار د واره تازه کېږي. او منظرې فریادي چې په غزل کې کله ستایم منظرې فریادي چې په غزل کې کله ستایم و نو راشه که یې ګورې څه بسیاره تازه کېږي. ډېر زبردست. چې تله راتله پې کېږي هغه لاره تازه کېږي. ډېره مننه. و خیرونه یې تاسو ته ډېره مننه. ستاسو ډېره شکریه. ملګري دا منظر فریادي صاحب چې انتهایی زیات زړه ته ما خوشحالي راورسېده چې دغه رنګه مشرانو په څنګ کې ماته مکمل وشوه او د نستي حقیقت خبره چې ما نه یو الله خبر دی چې زه په دا ټیم کې څومره خوشحال یم. د پښتون لیکوال چې کومه د شعر و ادب سلسله دا موږ روانه وي منظر فریادي صاحب لا په وړومبي ځل راغلي خو دا مطلب نه چې بیا نه راسي بار مسلسل موږ تاسو ته سلسله جاری روانه ساتو. فریادي صاحب چې یو طرف پورې مخانده جانانه خفه کېږم یو طرف پورې مخانده جانانه خفه کېږم منظر فریادي خیر دی که د خلکو د خندا یم. امید لرو چې نننی پښتون لیکوال پروګرام تاسو خوښ شوی وي. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه امیرزاده فریدي سره د آصف شهزاده نجات غواړي. د الله په امان.